ما ته چې دا کومه نقشه د جهاد ښودل شوې دا جهاد نه دی. اوس ګوره مخکې به چې د مسلمان غوږ له د جهاد نوم راغی نو زړه به یې راخوږ شو، ښه به پرې لګېد. اوس چې د مسلمان غوږ له د جهاد نوم راشي نو زړه یې کرکه وخوري ویریږي. یقینا دا ته وایم بس. ولې ما ته په میډیا په اخبار کې چې کوم شی خولي کېږي چې دا جهاد دی او دا مجاهدین دي هغه اصل موږ ته نه ښیي. د غیر کوشش دا دی چې مسلمان او پوره دنیا پوره نړۍ د جهاد نه متنفره کی. ولی چې جهاد دا د مسلمان د کامیابی راز دی، د کافر د تباہی راز دی. د مسلمان د کامیابی راز دی او د کافر د تباہی راز دی. اوس کافر نه غواړي چې دا عمل د دې کی وي. خپل غلام احمد قادیانی وی ما د جهاد خلاف دومره کتابونه لیکلي دي، کو یو غټه الماری ته ډکول غواړي پوره غټه الماری به ډکه شي. حالانکه جهاد باره کې په قرآن کې د 300 زیات آیاتونه راغلي دي. او دې سوی دا بدبخته خدا بدبخت قادیانی دی رستی سلو دا چې کله پاکو هند مسله نو شوي او په هندستان باندې انګريز په پخه قابض شوی 100 کالو نه زیات په خپل حکومت اوراجو کو. سو مسلمانان بغیر د حکومته، بغیر د پوجي ترتیبه، بغیر د غټي اسلحې د کفر په خلاف ودرېدل، راپاسېدل د کفر په خلاف ودرېدل، د آزادۍ علم بلند کو. هغه مسلمانانو خپل سینونه د کافرو د ګولو د پر ډالونه جوړ کړل او په زرګونو پروازې به شهیدان کېدل او مسلمانان د خپل جهاد نه نرست کېدل. دې لپاره د خپل تجزیه نگار او هغه تفسیرو والا کسان را غوښتل کوم چې دې کې قابل منل کېږي چې هغه را غوښتل چې اخر دا څه وجه ده د مسلمان خو په اسم نه دی په خپل سرم نه دی. اگر ته د دې په وینه کې د جهاد جذبه او شوق دی دا چې تنه ختم شوي مسلمان نشي کېنولې. اې دا پر اول کوشش شو اول کوشش دا شو چې د دې د کتابونو نه د خپل مشرانو د اسلاف واقعات لرکه د صحابه کرامو د زندګۍ قصې د دوی د کتابونو نه وباسه. کوم اسکولی پڑھا وخه ارس پڑھا وخه کوشش وکړي چې دې ته قصې راشي نو چې قصې یا د جارج سټپنسنی یا د لارډ میکالی یا د کولمبوي د داسې قسم خلکو قصې چې د دې ذهن کې د انګريز روپ روزي او خپل مشرانو عظمت او تاریخ ته ایر شي دی به بوزدل شي. دویم کار سوکه دویم دا سلام وکړه چې غلام احمد قادیانی به تیار کو. هغه به نوې د نبوت داوو کی، هغه نوې د نبوت داوا کې با دا قادیانی یو مشنو کی چې زه الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ما تحته کې نبی جوړ کړي او ما ته دا حکم دی چې ما کوم محمد صلی الله علیه وسلم ته د جهاد حکمونه آیاتونه لګلیو زه رب کائنات هغه اوس منسوخ کول غواړم. دې د لپاره ما ته نبی جوړ کړي او لګلې مې ځمکې ته. لہذا ته خلکو ته ووایه چې جهاد لاړ ختم شو منسوخ شو بس پسې ختمه ده چې مسلمانانو نه جهاد وځي چې کافر بر سر پیکار کافر سر په سر وخیږي را بره شي د هغې دپاره دا چالونه استعمال کړه. ورونو ما تاسو ته ووایي که نه چې جهاد جاری و روزانه به نوې زیری و چې جهاد بند شوی دی یا نن سبا موږ خپله زندګۍ ته وګورو. زه خو چې خپل کم ژوند ما لیدلی دی او په ښه بده پېښ شوی یم چېرته د زیرې خبر مې ونه رید. روزانه چې یو خبره ورو پلانکي ځای کې مسلمانانو سره دا شروع دي پلانکي ځای کې دا شروع دي چېرته یو خبره مې ونه رید چې یو ملک مسلمانانو آزاد کړه یو علاقه مسلمانانو آزاده کړه یو ځای کې مسلمانان په ترقۍ شو یو ځای کې مسلمانان مضبوط شو. خو چې ګورو دومره زره پلانکي ځای کې ووژلي شو دومره زره پلانکي ځای کې ستاسو قسم مخکې ته هم قصې عامې دي مشهورې دي. په برما کې مسلمانانو سره سو شو په چیچنیا کې سو شو په لبنان کې سو شو په سوریا کې سو شو په عراق کې سو شو په شام کې سو شو په مصر کې سو شو په افغانستان کې سو شو په کشمیر کې سو شروع دي فلسطین کې سو شروع دي.
دا خو هغه دي چې زما ذهن کې کم دی. نور ارزه کې مسلمان سره ډېر ظلم او زیاتې شروع دی. بس پرېږده داسې وایي مسلمان سره ارزه کې انتهایی ظلم او زیاتې شروع دی. او صرف هر سار چې را پاسې د غم یو نوې خبر واوري، هر سحر چې را پاسې د غم یو نوې خبر واوري، د زلالت او د رسوایۍ یو نوې قصه به د مخې ته راغلي. ولې چې هغه عظیم مبارک عمل امت نه پاتې شوی دی، هغې نه الله امت محرومه کړی دی. څه کسان وایي مفتي تقي صاحب فتوا ورکړې ده چې جهاد اوس وخت کې د فلسطین د مدد دپاره فرض عین دی، چې څنګه مونځ فرض دی. نورونو دا اوس فرض عین شو، اوس دې کې اقدام کول څنګه دي، څنګه به ورځي؟ څه صورت شته؟ امت ځان دومره محرومه کړی دی. غیر ټول یو دي، الکفر ملت واحده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي کفر به ټول یو ملت وي، هغې هر قسمه مدد د غیرو کوي، د اسرائیلو کوي. او څه ځای کې مدد د مسلمانانو ملکونو نه علي، د هغې په سهاره د اسرائیلو مدد کوي. نن مسلمان ملک فلسطین ته اوبه قدر ته نشي ورکولی، د سکولو اوبو د خوراک شی نشي ورکولی، اسلحه خو لا لرې خبره ده. د څومره ورځو نه د رفح د مصر په باډر باندې چې مصر مسلمانان دي، صدر مسلمان دی عبدالفتاح سیسی، دومره نشي کولی چې هغه کنټینر دی فلسطین ته را داخلي کې خوراکې پکې څښا شوې ولاړې دي. ملک د فلسطین د خلکو دی، قابض په غاصب په اسرائیل دی، او مدد د اسرائیل کېږي، د مسلمان نه کېږي. مسلمان دومره په شا لاړ. او تاسو ته پته ده، ما شروع کې تاسو ته ووایي عرض وکړو چې اسرائیل دومره پوچ قوم دی چې د دې باره کې رب کائنات په خپل قرآن کې بار بار د دې دا حقارت بیانوي، دا رذالت یې بیانوي، الله یې بیانوي په خپله. او هغه قوم راوچت شوی دی په مسلمان باندې اړم دی اخته دی. یو حدیث نه یو مطلب روزي. یو حدیث کې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو وخت به راشي، یهود به راپاسي او عرب به وخي وجني به، وخي به ذلیله کوي به. هغه حدیث تشریح کې لیکلی دی چې عرب په قومونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نسبت په وجه باندې د ټولو نه اوچت قوم دی، د الله په نظر کې اوچت دي. الله دې له عزت په اسلام باندې ورکړی دی، ورنه په دې عربو خو چا حکمرانی هم نه غوښته، چا په سړه روټۍ کې هم نه حسابول. جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راغی، د هغه ملاتړ جوړ شو، په پوره دنیا الله جل شانه یو راج ورکه د اسلام د برکته. او عمر رضی الله عنه دې ته خپل یو وصیت هم پرېښود چې موږ ته کوم عزت میلاو شوی دی، دا موږ ته د اسلام په وجه میلاو شوی دی. ومهما تطلب العزة بغير هذا يضلكم الله، عزنا الله بالإسلام، ومهما تطلب العزة بغير هذا أذلكم الله. من عربتا الله عزت په اسلام راه کړی دی، کو منګ عزت د اسلام نه علاوه په بل څه کې غواړو، عمر رضی الله عنه وایي ذلیل او رسوا بشو. او اقش شروع دی.